بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لولیه والصلاة علی نبیه اما بعد. عقاید کې نه ایمان ستویل کېږي، د ایمان تعریف او هغه سره سره عقیده ستویل کېږي. دا به نو دوه نمونه دي، یو ایمانیات دي، یو عقاید دي. ایمانیات د ایمان جمع ده او د ایمان یو خپل لفظي معنی ده، یو د دې په شریعت کې د کمی معنی د لپاره استعماليږي، اصطلاحي معنی ورته وایي. نو ایمان په لغت کې ویل کېږي په چا باندې اعتماد کول او داغه خبره ته د رښتیا او نسبت کول. مثلا یو مرګره دی، هغه د لری نراشي د بل ځای کربوغی ته کراچۍ نراشي یا ګلګت نراشي، چترال نراشي، پنجاب علاقې نراشي یا بار ملک نراشي، هغه دا غزه سو واقعیا بیان کی زمونږه سړی باندې اعتماد وچاره دي، سړی رښتیا ویل، مونږه دا هغه واقعیت د رښتیا او نسبت وکړو. دې ته ویل کېږي په لغت کې ایمان. او د شریعت په اصطلاح کې ایمان څه ته ویل کېږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله اخیری او رښتینی پیغمبر ومني او هغه چې د الله د طرف نه کوم پیغامات، کوم احکامات، کوم هدایات او کوم حقایق راوړي دي هغه ټول رښتیا ګڼل، هغه سره محبت ساتل او سړو مزغو سره هغه قبلول. دې ته ویل کېږي ایمان. نو حضرت مفتی سے فرمایلی چې ایمان کې درې جزونه دي. یو هغه رښتیا ګڼل، دویم هغه سره محبت ساتل او دریم هغه قبلول. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق ایمان هغه درې جزونه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله اخیری او رښتینی پیغمبر ګڼل، دویم پیغمبر علی السلام سره محبت ساتل او دریم پیغمبر علی السلام بطوري پیغمبر قبلول. بطوري پیغمبر قبلول دا چې د تسوی د عمل متعلق اوس پاغه به منی هغه عیب عمل کوي، کوم شی نه چې تا منی کوي هغه نه با ځان منی کوي. ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. نو کچری چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق دا یقین نوی چې دا د الله اخیری رښتینی پیغمبر دی، هغه کافر دی لکه باز کافرانو. او کچری چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق دا یقین پیدا شو چې دا د الله اخیری رښتینی پیغمبر دی خو محبت یې سره نوی، بیا هغه کافر دی لکه ابو جهل، عتبہ، شیبہ، عقبہ بن ابو معیط وغیرہ دغه شینه. نو دوی ته پته و چې دا د الله پیغمبر دی خو محبت یې سره نو. دریم کشر محبت وی او رښتینی او اخیری پیغمبر آی غنی خو بطوري پیغمبر قبول کړي نه وي، نو بیا هم دا کفر دی. لکه حضرت ابو طالب بارک راضی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق دا یقین وو چې دا اخیری او رښتینی پیغمبر دی او پیغمبر علی السلام سره انتهایی زیات محبت وو، ډیر زیات محبت وو سره، خو بطوري پیغمبر نو قبول کړي. په اخیری وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف ورړو، نو ابو جهل او داغه مرګره مصابل ناستو، دو درې کسان ناستو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعوت ورک چیرې تمام بطور پیغمبر ومنه، ما باندې ایمان راوړه، زبستا سفارش کوم په آخرت کې. او ابو جهل او مرګره وتول چې نه مخکینه دین بنا پرېږدي. اخیره کې ابو طالب سے داوی چې زه په سابقه دین باندې هغه مطابق مرمه او وی چې وراره کچری د دې خلکو خوف نه وي چې دوی به بیا وای چې د جهنم د ور نه ویریدو کني ما بستا سترګي یخي کړي وي، نو لہذا دا به همیشه جهنم کې پروت وي. نو ایمان د پر د غدري سيزونه دي، په دریو کې چې یوم نوي نو بیا ایمان نشتا. دا غرنګي د موز ګوره موز فرضیت دا غي دا یقین ساتل چې یقینا د الله حکم دی او دا فرض دی. دویم مون سره محبت ساتل، ځکه الله سره راز او نیاز دا پزان بوج نه ګڼل. او دریم دا چې عملاً هغه قبلول. نو دا درې وړه شرایط پکې د کامل ایمان د لپاره شرط دي. دویم نوم هغه عقاید دی. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم فرمایلی چې
عقاید دا د عقیده جمع ده او فرمایلی چې عقیده د عقد نه وتلی ده او عقد ویل کیږي غوټه ورکول ګنده ورکول بعض خلکو ته ګنده وي بعض ته غوټه وي ساروی هغه پړې په موګي پوري یا په ونی پوري وتاړي غوټه ورکې او کلا کې وتاړي دې ته ویل کېږي عقد نو حضرت مفتی سے بیا فرمایلی چې درې لوی عقیدې دي یو عقیده توحید دی د عقیده توحید مطلب دا شو چې مؤمن بنده ځان د الله تعالی سره وتړي او د الله د ذات سره تړلو مطلب دا چې د الله تعالی احکامات سره ځان داسې وابسته کی چې د الله حکم د عمل نه بغیر پاتې نشي داسې وي یعنی داغه مقصد به سوي چې د الله تعالی حکم متوجي کیږي او پاغه باندې عمل کوي حضرت مفتی صاحب یو ورځ فرمایلی چې اسلام مختصرم دی او آسانم دی وغه دا دی د وخت وظیفه په جاندل او پاغه باندې عمل کول دا خیال کول چې دی وخت کې د الله نه طرف د کم حکم متوجي دی او پاغه باندې عمل کول نو بهر حال سروي چې کله سړی غوخو کې وتړي او خواو شا فصلونه وی پټو کې فصلونه وی نو دومره رسۍ تړلې وي او په منځ کې موګه ټکواله وي چې هغه رسۍ او خو ته رسي او پردي پټی ته نه رسیږي نو دغه رنګ د شریعت رسۍ چې څوک په غاړه کې واچي د الله تعالی د توحید رسۍ چې غاړه کې واچولا دا به د الله تعالی مرضیات ته رسیږي کمزه پوری چې د الله احکامات دغه پوری بده رسیږي خو د الله تعالی نه مرضیات حرام چې کوم سيزونه دي هغه ته دا رسۍ نو ور رسیږي او کله کله جذبات نه سړی مغلوب شي لکه ساروی رسۍ وشلي ګولار شي پردي فصل ته نو پاغي باندې بیا عتاب وي نو دا غرانګي دې سړی نه کله کله کدا سیو کارون شي دی به توبه وبس دی بیا الله تعالی ته رجوع کوي دویمه عقیده غیر رسالت ده عقیده رسالت دا مطلب دی چې ځان به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت سره داسې مؤمن تړي چې هر حکم د الله تعالی هغه د پیغمبر علی السلام د سنت مطابق کوي نو هر عمل ابا ګوري چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا څنګه کړی دی مونږ خپل فرمایي صلو کما رایتمونی اصلي مونږ دا څه کوي لکه څنګه چې زکوما حج کې وته فرمایلی حجۃ الوداع کې وته ویلو چې معنا د حج احکامات زده کوي کې دې شي زرا روان کلتاو سره په حج کې نو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق هر یو کار هر حکم د الله هغه کول دي ته ویل کیږي عقیده د رسالت او عقیده اخرت د اخرت عقیده درې ملوه عقیده ده داغه مطلب دا دی چې خپل ځان د اخرت سره وتړل کلک تړل ځان سره او د اخرت سره تړلو مطلب دا دی چې اخرت کې چې کم شي دارومدار چې کوم دی د اخرت په جوړېدو په ورانېدو باندې وی هغه درې سيزونه دي یو نیت دی یو خبره ده یو عمل دی نو چې کم کار کوي اکار غفل ابا اول د اخرت په تله کې وتلی چیرې دا د جنت چابړی ته غورځيږي او کدا د جهنم کله جنت چابړی ته غورځيږي هغه کار کول پکار دی او کله جهنم ته غورځيږي هغه نزان ساتل پکار دی نیت دی دا نیت څنګه دی خنیت دی که بد دی دا جنت ته سړی بوزي که جهنم ته که جنت ته بوزي کول پکار دی او که جهنم والوي ناغینا ځان ساتل دي دغه رنګ خبره ده اول اخرت په تله کې وتلی چې هغه تا کم طرف ته بیاي که جنت ته دی بیاي خبره کول پکار دی او که جنت ته نه بیا خبره نه ځان ساتل پکار دي او بیا یو ځل بیان کې حضرت مفتی سے فرمایلیو دامت برکاتهم چې اخرت باندې ایمان یقین دا خو زمونږ بزرګانو ته حاصل وو موږ ته په اخرت باندې نن سبا خلکو ته په اخرت باندې خیال محاصل شي د ګناهونو دروازه به بند شي به پاغي باندې مثال بیان کو فرمایلی چې لکه یو کس وی فرضي مثالو یو کس د په کربوغي او ډیر تکړه دی ځوان دی وسره خلک مشته اسلحه مو سره شته او دښمنی ده را روان دي چې کاندي تر ورسېده نو دا غاړنه یو بل کس را روان دي چې هغه انتهایی دروغجن دی ټول عمر دروغ ویلي هغه ورته وی چې خان صاحب چې تر روانه دی ویزه دوابه ته زما هغه وی دوابه ته مزه زکه پلاره کې لاچانو کې ما کسان ولیدل چې ستا دشمنان مورچې جوړ کړي دي وړه غټه اسلحه دا وسره او جسن ته ورشي
نو بس غلبیل بدی کی تا او ستا مرګري اوس دا سړی ځوان دی تکړه دی مضبوط دی خلق وسره شتا اصلاح وسره شتا او یقین دی او ته چې دا دروغجن سړی دی نن به دروغ ویلی وي خو یو خیال ورزي چې دا شنوي کدي دنن رښتیا ویلی بیا به سوشي نو اسی وجه بوجه مصیبت اخیستل دا کوم خانه ده دی بوس په دغه لار باندې نزي دی بوس یاد اسلوري ستر پټی تزیو پاغت بیا په دې اغره باندې وړي داسې بزیو یا به واپس زی په دې گاډو کې په د شی باندې بداسي وزي منځ خیل ګورګورای دالان په دغه مامو خوړې باندې براتاوي کې دا اوګد مزل بده ولې کوي ځکه چې خیال دې چې دې سړی چې کوم نن رښتیا نه ویلي دغه رنګ کې د مسلمانانو خیال هم پیدا شو د خلکو دا خیال پیدا شو چې قیامت شته الته لین دین دا په اعمال سره دی کله چا حق دی خوړل وي نو ستا نیک عمل باغه تور کول کیږي او کتا نیک عمل ختم شون داغه ګناهونه بتا ته ستا په کاتی کې چولې کیږي کدا چې چا خیالم جوړ شو نو بیا به چرم د بل حق و نه خوري بیا به چرم ګناه و نه کی نو د آخرت باندې صحیح ایمان پیدا کول دا ضروری دی عقیده دا آخرت سره ځان تړل دي کلاک ایمان او یقین ساتل دي هغه د پر خانقاه ته برازي عقاید دغه تعلیم اوریدل او عقاید خپل مضبوطول چې واقعي په آخرت باندې په الله باندې دغه پر رسول باندې زمونږ کلاک ایمان او یقین پیدا شي الله تعالی دې موږ او تاسو ته صحیح ایمان او عمل را نصیب کړي